نننه بیان د لوی گناهونو نه یو عظیمه لوی گناه او دا غي بیان دی چې دا غي نه تعبیر کولې شي په اکل او مال الیتیم باندې او دارنګ په ظلم الیتیم باندې چا سره یتیم پاتې شوی وي آغا دا اقرباو نوی او کاغاج نوی وی پاغبانی ظلم کول دا دلوی گناہونو نای ولوی گناہ او یا دا غید رشتدارو نیو کس دا یتیم مال خوری ظلمن دا هم دلوی جرمنو گناہونو نای ولوی گناہ دا قرآن عظیم شان و حدیث و مبارکوں کے دے متعلقہ عظیم سخت وعیدات موجود او یقیناً کم کس چه آغا د یتیم مال تناسوی و غفری اسرافا و بیدارا ایکبرو جلتی جلتی سره د یتیم مال ذایقی خرابی دا یری د دینه چې دی بغټان شی بیا ورا نواخلی نو دا سچ خوري دا د دې خپل اور تذکروټي غرزول د یتیم مال خورون کې چې کله قبر کې کی خودل شي نو دا څومره مال د یتیمي چې خړل دي هغه دنه تذکروټي اور شي اور چې په یو بند ذکر بند کړی شي نو که پاغي کې سوراخ او سوري وي نزور هغه طرف ته وځي دا وجه چې انسان کې څومره سوري دي کاغه دوه غوونه دي او کاغه سترګې دي کاغه پوزه ده او کفله ده او کاغه د دبر دی نو چې دې کله د یتیم مال خورلې وي او دنه دا اور د پتانه کې بلوي په دې هر سوراخ باندې به لمبي وځي او د حشر میدان ته به د یتیم مال خورون کې چې کله راشي نو د دوالو غوګونو نه بلمبي رواني وي دینه بلمبي بار ته وځي د پوزو د سرونه به لمبي رواني وي د سترګونه به لمبي وځي د خلینه به لمبي وځي او دا شان د دبر نه به لمبي وي او دا به یو معروف علامه وي د حشر میدان خلق چې څوک داسې انسان ګوري نو هغه ټول به پیژني چې دا هغه سړی دی چې د یتیم مال خوړل ځکه دا سخت سزا چې د دن تنا د جهنم یو تنور جوړیږي او دا هغه بڑاس په سرور روزي دا بغیر د یتیم د مال خورون کې نه بل چاته نه ملاوي په دې انداز باندې نو ټول خلق به پیژني هم چې دا انسان دی چې د یتیم مال خورل رب کریم فرمایي ان الذين ياكلون اموال اليتامى یقینا هغه کسان چې هغه خوري مال د یتیمانو ظلمن په ظلم سره نو پدې کې احتراز دې د عقل د مال د یتیم نه بالمعروف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف راضي یو سړی وي هغه غریب وي او دلته د یتیم مال ساتنه غواړي کزمه کوي هغه کرنه غواړي کعامي پیسې وي داغه حفاظت ضروري وي نو دا کم سړی چې وارثانو کې د یتیم د مال ساتنه کوي دا مالدار دی که غریب دی کچرته مالدار وي نو د خپل مال نه خرچه کوي او دا مال ساتنه دی کوي او کدا چې غریب او مسکین وي چې هغه د بل روزگار نه د یتیم د مال په ساتنه باندې ہوتے وي نو فلیاکل بالمعروف په طریقه باندې هغه دینه خوراک کولی شي نو خوري نو قید د ظلمن دی د پاره دی او کسان چې خوري مال د یتیمانو ظلمن
اعتراض دی پکې راغی نه چې مال د یتیمانو خوري په طریقې معروفه باندې وي د فقیر انما یاکلون فی بطونهم نارا ربی کریم فرمایا کسان چې مال د یتیمانو ظلمن خوري یقینا د خوري په خپلو خېټو کې اور لرام دا عمل چې دا سبب د اور او د سکروټو ګرځي گوئے کہ خپل خیٹی تا دا اور سکروٹی اچھی وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا دا چی دن خیٹ بای دا اور سکروٹ او تنور جوڑی یار سوراخ بانی بتی لمبی ہوزی دا خوی دا قبر عذاب دے دا حشرگاہ عذاب او زرد دیبا داخل شی اور بلکل شوی لرا جہنم لرام سعیر یو سخت طبقہ دا جہنم دا دی باغا طبقہ کی واچولی ندا دا قیمت دورجن بعد خبر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت ذکر کئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا معراج پشپام مبارک فرمائی دا معراج پشپبان لارم عجیب خلق لدل فیدانا برجال وقد وکلا بهم رجال یفکونا لحاهم ما سخلق سڑیو لدل پنورو سڑو بانی مقرر کڑی شویو او داغی جامی داغوینا کٹکولی د جامع داډو کې دا به ټول ورنه دا سرا کټکاو نو سری جال دي چې هغه کټون کې دي او سری جال دي چې په عذاب کې مبتلا دي واخرون سنور سړی میولید الغیر علل ارایونی د ځان سره سکروټي دوران پایت پونا بیا پایم چې ما کتل غسکروټي خېټه کې واچولین داسی گرمی اس کروٹے وی تخرجو من ادواریم چه ڈارک داغی دا دوبر لندیاڑا خپری ہوتی فقلتو ماول یا جبریلو من اولائی دا سوک دیم قال الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا جبریل علیہ السلام جواب ورکی دا خلق چی مال دے تم پا ظلم خوری دوی آغا اور لرام دا غسکروٹی دی چی تاولی دی اعمال قدم دا قبل دا رازنا لیکن دا پا عالم المشاہدہ کی عالم مثال عالم روح کی متشکل شی پا شکل دے و صورت بان نو آغا جزا و سزا دا دغی بد عمل چی دا آغا متصور شو پا دغا صورت دارنگی ابی حریرہ رضی اللہ تعالی ابو حریرہ چی دا روایت دا ابن حبان دے و دا ابن ابی حاتم ابن مردویہ دے مرفوع حدیث پیش کئی رحمت عالم فرمائی یبعث اللہ عز و جل قوما من قبورهم دا مخ کے حدیث پدے دالو چی دا دیتا پا قبر کی دا عذاب اس دا حدیث دا حشر میدان کے چی قبر نروزیم پدے عذاب بمتلوی را پورتا بکی ربی ذوالجلال یو قوم لرا دا قبرنو نا تخرج النارو من بطونیم دا با صفت دا قومن شیو قوم برا پورتا کیا سے قوم تخرج النارو من بطونیم چاغی دا خیٹو نبا لگی اور بروزی چاہتا پوسکا منہم یا رسول اللہ دا بسوکوین رحمت عالم جواب ورکی آیا استا علم ندر سیدل علم تران اللہ یقول ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا سوک چی دا یتیم مال پا ظلم خریدا اور خریوس کروٹ خرید
امدا وجد چې صدر رحمت الله علیه معروف مفسر غوای چې یحشر آکل مال الیتیم ظلما یوم القیامه ولهب النار يخرج من فيه ومن مسامعه وانفه وعينيه كل من رآه يعرفه انه آكل مال اليتيم. د یتیم مال خورن کې په ظلم باندې ورځ د قیامت کې چراشي د دخلین به مور روان وي کروټ لمبي بوي د غوګونو نه او د پوز او د سترګو نه او څوک چې ګوري هغه پیژني چې ردا د یتیم مال خورن کې. البته ما مخکې عرضو کا څوک چې فقیر او مسکین وي او د یتیم مال ساتنې په وجه باندې د روزګار نه ہوتی نو کولی شي چې دا د یتیم مال نه سنا خوراک وکړي. رب کریم فرمای من کان غنیا فلیستعفف سوک مالدار وي ځان دی بچو ساتي د مال د یتیم نه پساتنه سخت ځان دی بچي. ومن کان فقیرا سوک چې فقیر او مسکین وي فلیاکل بالمعروف یا غدتنا خوراک کوي په طریقه باندې. علماء مفسرین د معروف سرور قول کوي یا مراد معروفنا الاخذ بطریق القرض. فقیر سړی د یتیم مال نه سنا څخه خوراک کوي د قرض پنیت باندې چې غریب یم بیا به ورکړي دا کل بالمعروف. دویم قول دار چې عقل بقدر الحاجت من غیر اسرافنا ضرورت د پارا چون کې داغه د مال د ساتنې د پاره دی د کار روزګار نه وتل دی نو دومره سړي چې خوري چې د گزاره پکې. دریم قول دار انه اخذ بقدر اذا عمل لليتيم عملا مزدوری دی تیاخلی کداغه مزدوری کولم داغه پټه کر زمیداری و عام عرف کې سری واج وغه تخصیص نو عقل بالمعروف داش. سلورم قول دار چې ضرورت پټه امنه ستنا واخلی او پدې نه باندې نه سره قضا هو کمالدار شو بیا به ور کوي کمالدار نشو ورته براوي. عبدالرحمن ابو الفرج ابن جوزی تفسیر زاد المسیر کی سلور قولا د معروف لاندې ذکر کړي. د دې ایت النزول سره صحابه کرام ډېر خوف او خطر کې راغلي وو چې دا د یتیمانو مال چې موږ سره مشترک وي په دې کې موږ نه زیته کمې وش باغی متعلق یسألونک عن الیتامی قل اصلاح لهم خیر وان تخالطوهم فاخوانکم فی الدین. دا نازل کتاسو خپل مال شریک وای دا غي سره شریک باندې تاسو سوی یتیمان ځان سره په شریک خوراک کو نو دا تاسو دینرونه دي شریکی کوي جائز دي شرکت دا سره. لیکن والله یعلم المفسد من المصلح اله العالمین. فسادی مفسد او مصلح دام بلولی شي پیژني چې دغه مشر د یتیم سره د مال شریک کار دې د پاره چې بس داغه نه خرچه کوي زیاته او کدی د پاره چې داغه مال بچ الہ پاغه عالم. عامه طریقه باندې د یتیم کفالت چې سو کوي ساتنه کوي په صحیح طریقه. روایت دا بخاری دے نبی علیہ السلام فرمائی انا وکافل یتیم فی الجنت کذام واشارہ بالسبابہ والوسطى وفرج بینهما. دا وسطا گوتا دا سبابہ گوتا دا نبی علیہ السلام فرمائی سوک چې د یتیم کفالت کئی ساتنائی کئی مال و تساتی دے ساتی تعلیم ور کئی ما دے با جنت کی مبارکو فرمائل ها کذا دقشان بیوزیو داسی دا منزنے گوتاو دا سبابہ اکڑا فرجا بینہما راوی وی معمولی شان جدائی پکراوستا داسی جختے نکڑی معمولی جدائی پکراوستا. دالوی شرافت دے چی سڑے دا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفاقت و جنت کی نصیب. نو هغه کفالت د چې کم نه داغه طعام خیل ساتل داغه د کیسو د جامو داغه د ساتنې د مال کمال لرلو
دارنګ حدیث مبارک کی راځي روایت د ترمذی دی ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی دے نبی علیہ السلام فرمائی من ضم یتیما من المسلمین الى طعامه وشرابه حتى يغنيه الله تعالی اوجب الله له الجنہ چاچی را جوخکم د مسلمانانو یو یتیم خپل طعام تو خپل سکاک کم یتیم ولید ځان سه په دسترخوان کینو یاد اسکاک پټیم باندې چې دای کینو نور شربتونو باندې آغا پوری ځان سره ساتلې او تر سو یغنی الله چا غنی کې خدای تعالی فقوت د بدن سلام فیصابت د عقل او رشد سره ماشومی هغه پوری ځان سره شریک کړیو په خوراک سکاک کې تر سو چې یغنی الله خدای تعالی غنی کې غټشي اوجب الله له الجنه اله العالمین دغه انسان لپاره جنت واجب ګرځولې ده واجبې کې ورته چې بس جنت د لازم شو خامخا به جنت ته ځي مگر استثناء شتا الا یعمل ذنبا لا یغفر کنه داسې ګناه کړي وا چې بخنه نشو کولای هغه څه شي دی ګناه چې بخنه نه کی هغه شرک دی ان الله لا یغفر ان یشرک به ويغفر ما دون ذلك لمن یشاء الہ شرک نه بخي سوک شریک غسونی کم دا غینه چې سړياغان ټول معاف کړي نو اشاره دی کی شرک ترا که یو مشرک داسیو کی چې یتیمان غټ کی ځان ترا هغه تبم جنت واجب نه ناغه ته نه واجبي داغه چا د پاره چې مشرک نه مسلمان قتلم خطرناک خبر ده من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه چون کې کوم د مخلوق حق دی او د مخلوق حق چې دی نو هغه په شهادت هم نه معاف کیږي او د مخلوق حق چې دی هغه په حجم نه معاف کیږي په هیڅ چیز نه معاف کیږي نو یا الا يعمل ذنبا لا يغفر اشاره په کې حقوق العباد لروي هغه ګناه چې کې حق د مخلوق راشي هغه نه بخلي کیږي من جانب الله تعالی تر سوچ مقاصد نشي یو بل نه بدل وانه خستلې شي یا مقاصد د حسنات او د سیئات دي چې د دې کې تین واقعي هغه خپل بدای په دام بار کې په دې شکل یو عدلی نظام وکولې شي نه بعد موافقي او یا بدی دنیا کې چې شاه قربان یې برازي کوي ځان بپی بخي دویم حدیث مبارک کی راځي ممسح راس یتیمنا چا د یتیم په سر باندې لاس را شفقت تپار لا يمسحه الا لله كان له بكل شعره مرت عليها يده حسنا او دا سر باندې لاس او تنه راخ کله الا لله مگر د الہ درزا د پاره د الہ درزا د پاره لاس راخ کله نو چا چې د یتیم په سر باندې د الہ درزا د پاره لاس راخ کان لو بكل شعر مرت عليها يد حسنا نوی با در پاره پای وز دهر وخت د دغه یتیم کې چې د لاس په باندې تیر شوی د حسنه ونی کې یتیم په سر لاس راخ د خدای د رضا شفقت کوي اخو شالای نو د یتیم په سر څومره وختان چې دی او کم وختانو سره چې د لاس تچ شوی دی د هر وخت په بدل کې یو یو نیکی لیکل کیږي ومن احسن الى يتيم او يتيمه عنده كنت انا وهو كذا في الجنه چاچی یتیم ماشوم یا یتیم جنای داغي سره خېګړې وکړي هغه چې وې د سره اوسېږي د سره زو دغه انسان با په جنت کې ها کذا داسیو غوت اشاره وکړه چې او سبابه او بل اوستاو من کې معمولی تفریج راوځي یو شخص ابو الدرداء رضی الله تعالی عنہ تراوی هغه تان کې روایت ده تبرانی دی او سنی بیوصیه ما ته یو خسته وصیت وکا نصیحت وکا
ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ته فرمایي ارحم اليتيم وادنه منك وطعمه من طعامك اتمانه د خیر وصیت غواړي نبی ترین وصیت دا کوم چې رحم په یتیم کوام یتیم ځان ته نږدې کوام خپل طعام کې د یتیم برخه ساتم دا بهترین وصیت دی دا ستاسو دنیا او د آخرت د پاره کا عمل دی وکړو کافی فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل يشتكي قسوة قلبه ابو الدرداء دا شخص حدیث بیانوي ما در رحمت عالم نوریدل یو شخص و تراغه شکایت کو د قسوت قلبی چې زما زړه ډېر سخت رسول الله مبارک ته فرمایي ان اردت ان يلين قلبك کدا دی خوخی چستا دازړه نرم شي نو نزدیکا یتیم ځانتا وم صحرا سو سربانین لاس راکاغا وطعمه من طعامك ودخل طعامنا غتيسور كوام فإن ذلك يلين قلبك دادا سی عمل دے چستا زړه نرم کی او ستا چې څومره حاجات دی هغه په پورشي د دنیوي وی ټوکروي ضرورت پرې پورشي د سلف په علماو کې یو شخص واغا نیک انسان نو یو وخت کې لوی بزرگ جوړ شو چاته پوښتنه کدا وجه ولا علت د صالحیت د صدې دومره پاک سره نه ولی دومره خسړې دغه بزرگ ور تخپل قصه کوي كنت في بداية أمري مكبا المعاصي وشرب الخمر دا بزرگ و توائزہ پا ابتدا کے ډیر بدکاروں ہمیشہ می گناہونا کول اللہ سچی شراب بمنسکل دا شراب چی سوس کینو دا یقینا لوی جرات والاوی دا ډیر زیاد بدعملی فظفرت يوما بسبيل يتيمنا فقيرنا فاخذت واحسنت اليه بعض انسان گناہونم کوي خدایم ډیر نرمي سخیم وي یو ورځ مې او ماشومونی د یتیم نه فقیر دې مارا اوچت ډیر زیات یې غړمې ور سره وکړي طعامات او اسباب مې او برابر کړ کې سو جامې مې متور کړې او یتیم دا سيو چې ببر سر غسل خانی ته مې بوتم حمام تا وازلتو شعصه دا ببر سری می موتا ختم کلا خسته می جوړ کله کپلار یا مور چې سړې پمینه صفا کوي واکرمتو کما یکرم الرجل ولده بلکترا دا سي عزت می او توکل کپلار چې بچی تور کین لا داغینم زیات مزق یو عمل می کړیو نو خډیر بد عمل او شراب په مسکل فبت لیل اشفشوام ندین بعد د شما شپه دا اوس رایتو فی النوم القیامه قامت خوب ګورم چې قیامت قائم شو ودعیت الى الحساب आवाज وکړې شو چې فلانه را مخه ته کوي حساب یې ته مې زی وختم وامر بی النار زما بارکه فیصله د جهنم شو شدا بوزي جهنم لسوئی ما کنتو علم المعاصی ولی بد کارون معاصیات ما کڑیو دائی پوچ فسحبتنی الزبانی علیم ذو بیل النارین زبانی فرشتے شروش پر اخکلو زمان طرف دا جہنم علیہا 19 فرشتے زبانیان ڈیری غٹی دیا سوک دے دانوئی جی زوال تا زور چا سرو کما ڈیری غٹی دانون نس دا عظیم لوی فرشتے دا پا جانم مقرری پا بسم اللہ دانون نس حروف دے سوک چی بسم اللہ الرحمن الرحیم زیاد وائی نو چکل زبانی فرشتہ دا تلاسا چی دا جانم پا خوائی اوڑی نو بسم اللہ با مین سرازی غبیت اخلاصی نون نس حروف دی دا ہر یو حرف چی دی دا دیوی زبانی جواب ہوئی
زبانیه فرشتي را رواني شي چې ما بوز دی وي دومره غټي وي چې انا بین ایدیهم حقیر ذلیل یجرونی الى النار. زدا غي پلاس کې ډیر وړو کې اوس پک کاریدم زکا ډیر غټي وي او زید جهنم په خوا زنجیرونه راکې چولې ورا کلمای کله چې د جهنم غاړې ته نږدې شوم خوب ګوري اذا بذلك اليتيم قد اعترضني بالطريقين. آغا یتیم چې د نمازی ګر د غشپین وړاندې ما دا غي عزت کړو آغا زما د دغیم جهنم مین کې چې لګ زه سرا لکا ملنګ دلتا کې رالم دا شم د خپل مور په دوبارنګ دلتا کې رالم دا شم مرس پګمې دا ستا رخسار ته نه رسیږي ستا د حسن سو مقدار ته نه رسیږي بهارونه خزانونه بډیر راشي مدینه دا ستا بهار ته نه رسیږي اکه سر بتاو ستا د کیسه خوانې شاته په کباړي بازار کې پال سنت والجماعت کے سٹ مرکز کے فیض اللہ و اسد اللہ سرا ہر ساتھ ملاویگی دے بوزم دابی کریم درگاہ تزے سپارش کو مام تمرا صبر ہو کے زی سپارش کو شفاعتی کو فإنه قد احسن الی واکرمنی دما سر ډېر خګنی کړی دي ملائکه ورته وی چې نه دا مخر خدای نه شو ان علم نو مر بذالک مونږ ته دی اجازه نشته بلکې امر دار چې دا جهنم ته بوزي مونږ به بوزو مونږ ته دا اجازه نشته چې دا واپس کو د حشر میدان دا بزرگ اذن نداء من قبل الله تعالى يقول خلوا عنه فقد وهبت له ما كان منه بشفاعة اليتيم وإحسانه إليه. فرشتو تا आवाज راغه پریک دی دا کسا د بارک دی ماشوم سپارش ما قبول کړي دی وجدار چې دی ماشوم سره د ډېر خېګنه کړي وام د خوشی کوي قال فاستيقظت ربدا وتوبت الى الله عز وجل. بس توبه مې وست چې نن نه بعد به شراب هم نسکوم ګناه هم نکوم وبذلت جهدي في الله ان خير رضا بارکی پای کی مچره جهدی فی سال الرحمت الیتام دینه بعد تمام کوشش زما بداو چې زده یتیمانو سره خېګنی وکم. انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرمائیں خیر البیوت بیت فی یتیم یحسن الیہ. تمام کورونو کی بہترین کور هغه دی چې یتیم موجود وي خلک خېګنی سره کوي. وشر البيوت بيت في يتيم يسائل او بد کور کورونو کیا غ کور دین چاغي کې یتیم موجود وي خو خلق بد وضعیت سره کیندا بد کور دے پکورونو کې. وحب عباد الله حب عباد الله الى الله تعالى من استنع صنعا الى يتيم ورملا. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمائے خدای تعالی ته محبوب ترین انسان گران انسان آغا دی چاغا د یتیم او د کونډ سره خېګنی کوي. دارنګ رب کریم وحی کوي داوود علیہ السلام ته یا داوود کن لليتیم کلب الرحیم. اے داوود علیہ السلام ته د یتیم د پاره یو مهربان پلار جوړ شام. وکن للارملتی کالزوج الشفیقا وشد کن د پارام په مثل د یو خاون چې مهربان. وعلم کما تزرع کذا تحصد پدیم پویشا چې څنګه کرل کیا غشان بری بدل کین چې څه کاری هغه بری داغه ته په وحی کې دا ویل شي. دارنګ داؤد علیہ السلام په خپل دعاګانو کې مناجات کې دعا کوي الہی ما جزاء من اسند الیتیم والارملا ابتغاء وجهک. صد جزاء بدلا دا غچام چاغ یتیم او کندام ابتغاء وجهک استاد رضا د پاراغام ځان ته جوختي
او داغي چې کوم نه حفاظت کوي ساتنه کوي قال جزاؤه ان اذله في ظل يوم لا ظل الا ظل دای بدلدار چورز د قیامت کې د عرش د سور نه سوا بل سور نه وي نو زبد انسان دا عرش سور اعلان کینوم دارنګي پاسلافو کی دا خراسان د بلخ په علاقه باندې چې اوسم وت بلخ ویلیش یو سړی و چې هغه د بلخو او خپلم سیدو د سیدانو ته په اصطلاح د مصنفینو باندې علویین ویلیش منسوب الى علي المرتضى کرم الله وجهه علویین مونږ ته سیدان وایو پاکستان کې وته مې سیبان وایي پاچا سیبان ورته وایي مصنفین د دوی نه تعبیر په علویین سره کوي او د کومه بیبي چې ونه هغه سیدا دواړه سیدانو وله منها بنات او دغه سید دغه سیدینا لورګانی ډیر زیات مالدار د دې دغه خاون چې دا سیدو دی وفات مالداریم دلا سلام دغه سید بی بیو د لورګانی دا فقیران شوی مساکین غیرت نډکه زنانه وی کدی کلی کې اوسېګم خلکو ته مسخري بشم او زما دشمنان به خوشحال شي خرجت ببنات الى بلده اخرى خوف شماتة الاعداء د دشمن د خوشحالي په وجبانه چرابانه خوشحال نشي دا بلخ پری خود او بل کلی تلاړ خدا سفر یو که د ماقام پټیم باندې د دویم کلی تورسي او داسې سخت یخنی ده اغل توز د یخنی د لاس تنگ شو ماقام دی نو پاغ دویم کلی کی یو جماعت دی چې جماعت مران او کمزور داسې خراب دیوالونه امکان کفر شړ جماعت مسجد مهجور نو دی لورګانو ته ویل چې راځي تاسو دغه مسجد کې لګ د یخنۍ نزان ګرم کوي او زبري کلی کې وګرځيګم چې تاسو لپاره روټي پیدا کړم ومضت تحت علم في القوت را روان شو د خپل لورګانو ته روټي پیدا کړي فمرت بجمعين جمع على رجل مسلم وهو شيخ البلد وجمع على رجل مجوسين وزامن البلد یو دو در رش والا جلسی ولیدی دا یو د دې ټول خاري لوی عالم دی لوی پرسب دی دا ټول نیکان پیراغون او دا دویم چې دی دا یو مجوسی دی بت پرست اور عبادت کی مجوسی دی پاغم خلق راغون دی خو هغه دی کړي یو ملک نو دا دوه غټي ډلې ولیدي سوچ کوي چې اوس کم یو تور شمه چې زمال ورګانې د یخنین ال مسجد کې پرتی دي ماته سراک آیو نه تاسو کوي دا خو مجوسی دی وی دا بل وی دا خو شیخ عالم دا خو ډېر لوی سړی نو دا زنانه سید سوچ کوي چې د مجوسی نه سوال کې خدا چې د خپل مسلم تورش نو دی مسلم ترال دی عالم او پیر ترال ورتوینا امرأة علویہ معی بنات ایتام ادخلتم بعض المساجد المهجورة واريد الليلة قوتهم زیو سید زنان امام د نبی علیہ السلام اولاد کی زمال ارگانی یتیمانی دیا غزے او مسجد دے کندر دے اغی کمین کی نولی چولی دیر پار رالم چه ما تلقود دنن شپیر آکا زیاد نغوارم دیوی شپیر روٹای را کرا شیخ عالم دوکا شدل چه رسول اللہ مبارک تے نسبتو کچیر دا ز سید ایمانو تسوز دلائل پاکی لٹے چه ما تا سندو خوایا چه سید ای کنی
دوکش هغه ورته یقیمی عند البینا انک علویہ شریفا ما ته پدې دلیل او قایت ته سید ای کنا سه دوکه دې جوړ کړی دا مولیان ډیر شکیان می هر شي کې شي دا به سند لريو کنه بلی الګا نسبت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته ورکو بس قادر یو هغه ورته انا امراه غریبه ز خډیر غریبه مسافر راغلی ما په بلد من یعرفنی استاسو دی خاریه یو سړی مان پیژنې ک زمون کله بل خوینو خلکو بد تویلې چې دا سیده ده دلته وزتا ته گواهان د کما ما سوق پیژنې چې دا سیده ده وکنه بس د دروازې نه وروته من کثرت القلب زړه ډیر مارش چې ما مجوسی پرې خود تاونه مسلمان تر عالم او تا دا سکار راسي واپس را لیلا ذالک الرجل المجوسی را مجوسی تر عالم ملک هغه خدای تعالی په نکشیو بس هغه خدای تعالی هدایت ذریعہ ګرځولا هغه ته قصه زه مسافر یم سنلرم هغه شیخ مسلم تورلم ګورې داس کار را سره وکړه گواهان رانه وخته دا مجوسی فاسد او خپل بی بیانو توي پمنډلار شه دغه لورګانی ور سره راوړی ځان ته کمره وتور کوي زه وتور او خسته تو عام او لباس او نعمتون ارسه او تفراهم کړل ورکړل چې څنګه شپشو او دشا دغه عالم چې مسلمو خوب ګورین کأن القیامت قد قامت خوب ګورین قیامت رضام وقد عقد اللواء على راس النبي صلی الله علیه وسلم محمد مصطفی تشریف فرماد او د مبارک چې کمزه کې دې ناس دې د کرسی سر سره وړي رخصته جنډه ولاړه دی اړخ کې چې ګورین د شین زمرد نه یو ډېر رخصته بنگله جوړه شوې ده ټول بنگله د یو شین زمرد نه جوړه هغه کې یاقوت او ملغلره زې پځې لګې دي هغه کې مانې غاني قباب دي دا شیخ مسلم ورته وی نبی اسلام تلمنا دا د چا یا رسول الله لمن هذا القصر دا قصر د چا دی قال لرجل مسلم موحد دا انسان چې سړی مسلم وي موحد وي دا عالم ورته انا رجل مسلم موحدنا مسلم موحد خزیمه کنه دا مډیره خوښ شو دا ما ترک رحمت عالم وت فرمای فقال رسول الله اقم عند البين انك مسلم موحد سدلیل در سره ما ته دلایل پیش کړه چې ته مسلم او موحد خوب کې وته بس دا عالم حیران پاتش رحمت عالم وت فرمای څنګه حیران ودری دي بیگا درته زمایون وسیرا له تا ته وی ز سید امام تا ورته ما ته په باندې دلایل پیش ا صرف دی ویش په روټي غوښته و دي ورکول او دلایل دی په غوښته ما نه د زمرد دا بنگلي غواړي او زبطانه دلایل نه غواړم تا چې دا غینه دلایل غوښته زوستانه دلایل غواړم ما تم دلیل راکا وتفرمای نبی اسلام خوب کې لما قصدت المرأة العلوية نقول تاقمي عند البينة أنك علوية فكذا أنت تاقم عند البينة أنك مسلم نو پدې حال کې دا عالم را بیدار شدو یو طرف بل طرف شاگردانو ته وای زرو ګرځيږي فقاریه کیا زنانه پیدا کړي تلاش اطلاع ته ملو شو چې دا خواغه ملک چې مجوسی دی هغه ملمانه کړي هغه بولی اور ډېر عزت ورکړي ورغه ورپسې مجوسی توای ته مجوسی ز مسلمه ما دا زما حق دی دا ملمانه را بزبوزه هغه ورته وی دا کله در کوم قد لحقنی من برکات ما لحقنی دا چې زما کور ته راغلی چې ما باندې څومره برکات نازلېږي هغه نو دومره دي چې شمار نشم ما لحقنی اشاره په ابهام کې کثرت
غشیهم من الیم ما غشیهم بحر لند کړه چې لند کړه نو اشاره کثرت اتدل علی بالاسلام آیا ما ته د اسلام د شرایعو خودنه کولې شنو وای کراتم هغه ورته وي ته خو مجوسی وی پکم ما زیګر او ما خام چې دا بیبي دا سیده مارا واستم په دغه شپه باندې ما خوب ولید محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم می خوب کې ولید ما ته رسول الله مبارک فرمای العلویہ و بناتها عندك ازما سیدن و سید او داغی لرگانی تا سر دی تا کر دی ما ویل نعم یا رسول الله ویاغه خسته معنی د زمردوی ما ته خو د چل قصر لکا والندا لاهل دارکا دا معنی استاش او کای ایمان دی راول نو ما د شپې د محمد عربي پلاسونو ایمان راول ما ایمان راولې دی خو ته عالم کما ته د اسلام شریعت نور احکام خای منسخای او د اسلام خورر مسائل دي کدارا خیرات او خای او بیبی نه در کوم بیبی د دې برکات ما کتلې دې په وجبانی ما ته خدای تعالی ایمان نصیب کړي معزز دا ابن جوزی دی امام ذهبی چې پنوم د الکبائر باندې کتاب لیکلی دی او پاغي کې دا واقعاوم ذکر کړی دا او دین دا پته ولګی دا چې یتیمانو کندو سره خګنیم دی خو دلته په دغه زنانه کې مسله د سیادت مو چې دا سیده او علویه نو د سیدانو بیا انتهایی زیات خیال ساتل پکار وي انتهایی زیات د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د خاطر چې دا د اولاد او دام دې پته ولګی دا چې رسول الله مبارک د امت نه خبريږي او نه خبر نه دی مجوسی خېګړی کړي وي هغه نم خبر او چاچی هغه لور نو سې تسبق کتلی هغه نم خبرو نو په دیار سبانه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دا حالات هغه ته پیش کولې کیږي دی باندې علماء کتابونه وګورئ دا مسائل محقق دي لیکل شوی دي علامه قرطبی رحمت الله علیه فرمایي دا هفته د شپږ ورځې چي دي پدیو کې 2 ورځې استاد اعمال رب کائنات ته پیش کیږي او 2 ورځې د اعمال محمد مصطفی ته پیش کیږي او 2 ورځې د اعمال خپل وفات شو مړو ته پیش کیږي پلار مور دار چامړی د اعمال هغه ته پیش کیږي او نبی علیہ السلام فرمایي تاسو خپل مړی په بدو ګناهونو باندې مخفه کوي ځکه تاسو عمل پیش کیږي هغه په قبر کې خفه کیږي چې زمانہ بچی را کار کوي او د منتها به جهنم وي مون خاصي اور وسی وایو او هغه خدا هغه زین لګیا دي چې ارسه پسترګو کتلې دي نو هغه ته د خفغان بیا په ګناه ډیر زیات محسوسيږي او ډیر خفه کیږي درود شریف ولولې نننه بیان د لوی ګناهونو نه یو عظیمه لوی ګناه او دا غي بیان دی چې دا غي نه تعبیر کولې شي په عقل او مال الیتیم باندې او دارنګي په ظلم الیتیم باندې چا سره یتیم پاتې شوی وي آغا د اقرباو نوی او کاغاج نوی وی هغه باندې ظلم کول دا د لوی ګناهونو نه ولوی ګناه او یا د هغه د رشتہ دارونو یو کس د یتیم مال خوري ظلمن دا هم د لوی جرمونو ګناهونو نه ولوی ګناه ده قرآن عظیم شان و حدیث و مبارکو کے دے متعلقہ عظیم سخت وعیدات موجود او یقیناً کم کس چه آغا د یتیم مال تناسوی و غفری اسرافا و بیدارا ایکبرو جلتای سره د یتیم مال ذایقی خرابای دا یری د دینه چې دی بغټان شی بیا ورانه واخلی
نو دا سچ خوري دا د دې خپل اور تذکروټي غرزول د یتیم مال خورون کې چې کله قبر کې خودل شي نو دا څومره مال د یتیمي چې خورل دي هغه د ناس کروټي اور شي اور چې په یو بند ذکر بند کړی شي نو که پاغي کې سوراخ او سوري وي نزور هغه طرف ته وځي دا وجه چې انسان کې څومره سوري دي کاغه دوه غوونه دي او کاغه سترګې دي کاغه پوزه ده او کفله ده او کاغه د دبر دی نو چې دې کله د یتیم مال خورلې وي او دن دا اور د پتنه کې بلوي په دې هر سوراخ باندې به لمبي وځي او د حشر میدان ته به د یتیم مال خورون کې چې کله راشي نو د دواړو غوګونو نه بلمبي رواني وي دینه بلمبي بار ته وځي د پوزو د سرونه به لمبي رواني وي د سترګونه به لمبي وځي د خلینه به لمبي وځي او دا شان د دبر نه به لمبي وځي او دا به یو معروفه علامه وي د حشر میدان خلق چې څوک داسې انسان ګوري نو هغه ټول به پیژني چې دا هغه سړی دی چې د یتیم مال خوړل زګا دا سخت سزا چې د دن تنا د جهنم یو تنور جوړیږي او دا هغه بڑاس په سرور روزي دا بغیر د یتیم د مال خورون کې نه بل چاته نه ملاوي په دې انداز باندې نو ټول خلق به پیژني هم چې دا هغه انسان دی چې د یتیم مال خورل رب کریم فرمایي ان الذين ياكلون اموال اليتامى یقینا هغه کسان چې هغه خوري مال د یتیمانو ظلمن په ظلم سره په دې کې احتراز دی د عقل د مال د یتیم نه بالمعروف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف راضي یو سړی وي هغه غریب وي او دلته د یتیم مال ساتنه غواړي کزمه کوي هغه کرنه غواړي کعامي پیسې وي داغه حفاظت ضروری وي نو دا کم سړی چې وارثانو کې د یتیم د مال ساتنه کوي دا مالدار دی که غریب دی کچرته مالدار وي نو د خپل مال نه خرچه کوي او دا مال ساتنه کوي او کدا سي غریب او مسکین وي چې هغه د بل روزگار نه د یتیم د مال په ساتنه باندې ہوتے وي نو فلیاکل بالمعروف په طریقه باندې هغه دینه خوراک کولی شي نو خوري نو قید د ظلمن دی د پاره دی هغه کسان چې خوري مال د یتیمانو ظلمن احتراز دی پکې راغ نه چې مال د یتیمانو خوري په طریقې معروفه باندې وي دی فقیر انما یاکلون فی بطونهم نارا ربی کریم فرمایا کسان چې مال د یتیمانو ظلمن خوري یقینا د خوري په خپلو خېټو کې اور لرام دا عمل چې دا سبب د اور او د سکروټو ګرځي ګوي کې خپل خېټې ته د اور سکروټي اچي وسيصلون سعيرا دا چې دنه خېټه وای د اور سکروټ او تنور جوړي یار سوراخ باندې بته لمبي وزي دا خو د قبر عذاب دی د حشرګاه عذاب او زرد دیبا داخل شي اور بلکل شي لرا جهنم لرام سعیر یو سخت طبقه د جهنم د دیبا هغه طبقه کې واچولې نو دا د قیامت د ورځې نه بعد خبر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت ذکر کئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم د معراج پشپام مبارک فرمائی د معراج پشپان لاړم عجیب خلق لیدل
فإذا برجال وقد وكل بهم رجال يفكون اللحاهم ما سخلق سړیولی دلم پنورو سړو باندې مقرر کړی شویو او داغی جامی داغوینا کټکولی د جامی دا ډوکې دا به ټول ورنه دا سرا کټکو نو سری جال دی چې هغه کټون کې دی او سری جال دی چې پر عذاب کې مبتلا دي واخرون سنور سړی میولید الغیر علل ارایونی د ځان سرس کروټي دوران پایت پونا بیا پایم چې ما کتلا غس کروټي خېټه کې واچولین داسی گرمی اس کروٹے وی تخرجو من ادباریم چه ڈارک داغی دا دوبر لندیاڑا خپریوتی فقلتو ماویل یا جبریلو من هاولائی دا سوک دیم قال الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا جبريل علیہ السلام جواب ورکړي دا خلق چې مال د یتیم په ظلم خوري دوی اغا اور لرام دا غس کروټي دي چې تاولي دي اعمال قدیم نه قبل دا رازنا لیکن دا په عالم المشاهده کې عالم مثال عالم روح کې متشکل شي په شکل له صورت باندې نو آغا جزا و سزا دغه بد عمل چې دا آغا متصور شو په دغه صورت دارنګ ابي هريره رضی الله تعالی ابو هريره چې دا روایت د ابن حبان دی او د ابن ابي حاتم ابن مردويه دی مرفوع حدیث پیش کړي رحمت عالم فرمایي يبعث الله عز وجل قوما من قبورهم دا مخک حدیث پدې دالو چې دا دیته په قبر کې د عذاب اوس دا حدیث د حشر میدان کې چې قبر نروزم په دې عذاب مبتلا وي را پورته بکی رب ذل جلال یو قوم لرا د قبرونو نا تخرج النار من بطونهم دا با صفت د قومن شیو قوم برا پورته کیا سے قوم تخرج النار من بطونهم چاغی د خېټو نه بالګي اور بروزین چا تاسو کا منهم یا رسول الله دا بسوګوین رحمت عالم جواب ور کوي آیا استا علم نظر سیدل علم تر ان الله یقول ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا سوک چې د یتیم مال په ظلم خریدا اور خریوس کروټي خوري امدا وجد چې صدر رحمت الله علیه معروف مفسر غوای چې یحشر آکل مال الیتیم ظلما یوم القیامه ولهب النار یخرج من فیه ومن مسامعه وانفه وعینیه كل من رآه يعرفه انه آکل مال الیتیم د یتیم مال خورون کې په ظلم باندې ورځ د قیامت کې چراشي د خلینه په مور روان وي کروټ لمبي بوي د غوګونو نه د پوز او د سترګو نه او څوک چې ګوري اوبې پیژني چې ردا د یتیم مال خورون کې البته ما مخکې عرضو کا څوک چې فقیر او مسکین وي او د یتیم مال ساتنې په وجه باندې د روزګار نه ہوتی نو کولی شي چې دا یتیم مال نه سنا سفراکو کی ربی کریم فرمائی من کانا غنیا فلیستعفف سوک مالدار وی ځان دی بچو ساتي د مال د یتیم نه پساتنه سخ ځان دی بچو ومن کانا فقیرا سوک چې فقیر او مسکین وی فلیاکل بالمعروف یا غدتنا خوراک کوي فقط طریقبان علماء مفسرین د معروف سرور قول کوي یا مراد دا معروفنا الاخذ بطریق القرض فقیر سړی د یتیم مال نه سنا څخه خوراک کوي د قرض پنیت باندې چې غریب یم بیا به ورکړي دا کل بالمعروف
دویم قول داریں چې عقل بقدر الحاجت من غیر اسرافنا ضرورت د پارا چون کې داغه د مال د ساتنې د پارا دی د کار روزگار نه وتل دی نو دومره سره چې خوري چې د گزاره پکې دریم قول داریں انه اخذ بقدر اذا عمل لليتيم عملا مزدوری دی تیاخلی کداغه مزدوری کولم داغه پټه کر زمیداری و عام عرف کې سری واج وغت یا خستیش نو عقل بالمعروف داش سلورم قول دار چې ضرورت پټیم دې ستنا واخلی او پدې نیت باندې نه سره قضا هو کمالدار شو بیا به ور کوي کمالدار نشو ورته براوي عبدالرحمن ابو الفرج ابن جوزی تفسیر زاد المسیر کی سلور قولا دا معروف لاندې ذکر کړي د دې ایت النزول سره صحابه کرام ډېر خوف او خطر کې راغلي وو چې دا د یتیمانو مال چې موږ سره مشترک وي او په دې کې موږ نه زیته کمې وش باغی متعلق یسألونک عن الیتامی قل اصلاح لهم خیر وان تخالطوهم فاخوانکم فی الدین دا نازل کتاسو خپل مال شریک وای دا غي سره شریک باندې تاسو سویت ایمان ځان سره په شریک خوراک کو نو دا تاسو دینرونه دي شریکی کوي جائز دي شرکت دا سره لیکن والله یعلم المفسد من المصلح الہ العالمین فسادی مفسد او مصلح دام بلولی شي پیجن چې دغه مشر د یتیم سره د مال شریک کا دې د پاره چې بس داغه نه خرچه کوي زیاته او کدی د پاره چې داغه مال بچ الہ پاغه عالم عامه طریقه باندې د یتیم کفالت چې سو کوي ساتنه کوي په صحیح طریقه روایت دا بخاری دے نبی علیہ السلام فرمائی انا وکافل یتیم فی الجنت کذام واشارہ بالسبابہ والوسطى وفرج بینہما دا وسطا گوتا دا سبابہ گوتا دا نبی علیہ السلام فرمائی سوک چے دا یتیم کفالت کئی ساتنائی کئی مال و تساتی دے ساتی تعلیم اور کئی ماو دے با جنت کی مبارکو فرمائل ها کذا دقشان بیوزیو داسی دا منزنے گوتاو دا سباوہ اکڑا فرجا بینہما راوی وی معمولی شان جدائی پکراوستا داسی جختے نکڑی معمولی جدائی پکراوستا دالوی شرافت دے چی سڑے دا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفاقت و جنت کی نصیب نو هغه کفالت د چې کم نه داغه طعام خیل ساتل داغه د کیسو د جامو داغه د ساتنې د مال کمال لرلو دارنګ حدیث مبارک کی راځي روایت د ترمذی ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی دے نبی علیہ السلام فرمائی من زما یتیما من المسلمین الى طعامی و شرابی حتی یغنیه اللہ تعالی اوجب اللہ له الجنہ چاچی را جخکم د مسلمانانو یو یتیم خپل طعام تو خپل سکاک کم یتیم اولی د ځان سره په دسترخوان کینو یاد اسکاک پټیم باندې چې دای کینو نور شربتونو باندې آغا پوری ځان سره ساتلو ترسو یغنی الله چې هغه غنی کې خدای تعالی په قوت د بدن سره پیسابت د عقل او رشد سره ماشومی هغه پوری ځان سره شریک کړیو په خوراک سکاک کې ترسو چې یغنی الله خدای تعالی غنی کې غټ شي اوجب الله له الجنه الہ العالمین دغه انسان لپاره جنت واجب ګرځولې ده واجبې کې ورته چې بس جنت د لازم شو خامخا به جنت ته ځي مگر استثناء شتا الا یعمل ذنبا لا یغفر کنه داسې ګناه کړي وا چې بخنه نشو کولای هغه څه شی دی ګناه چې بخنه نه کی
هغه شرک دی ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء الہ شرک نه بخي څوک شریک غسونی کم دا غینه چې سړياغان ټول معاف کړي نو اشاره دی کی شرک سره یو مشرک داسیو کې چې یتیمان غټ کی ځان سره